مونږ اهل سنت والجماعت دا موقف ته چې قرباني دا واجب ده. قرباني واجب عمل ده. د لسمې ذوالحجې نه ونیسه د 14مې ذوالحجې پورې ماښامه پورې هر مقیم آزاد او مسلمان چې هغه صاحب نصاب وي په هغه باندې وړوکی څاروی یو او په غټ څاروي کې اومه حصه د هغې قرباني کول دغه واجبه ده. په یو انسان باندې که چېرته هغه صاحب نصاب او قرباني کول غواړي بیا وړوکی څاروی یو د هغه د ځان ته قرباني کوي او که چېرته په غټ څاروي کې د حصه غواړي بیا غټ څاروي کې اومه حصه قرباني دا په د باندې ضروري ده. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي فصل لربک وانحر، وایي تاسې فصل لربک خپل رب طرف ته لمونځ کوئ، وانحر او قرباني کوئ. د دغه تفصیل د دغه تشریح دا ابو بکر الجساس دغه یو غټ مفسر ده. دا د دغه آیات په تفصیل کې لیکي وایي هذا التأویل يتضمن معنیین احدهما ایجاب صلاة الاضحى والثاني وجوب الاضحیه. وایي د دغه آیات نه دوه خبرې ثابتېږي. اوله خبره خدا ده چې د اختر لمونځ دغه واجب ده، او دومه خبره دا ده چې قرباني دغه واجبه ده. نو مونږ تاسې ډېرې کوتاهۍ کوو. بعضې یوه طبقه داسې ده چې هغه د قرباني د وجوب منکر دي. قرباني دا وایي چې قرباني دا سنت عمل ده، واجبه نه ده. دا انشاءالله په تفصیل باندې احادیثو کې دغه موجوده ده او دا انشاءالله ثابتوو چې قرباني دا واجب عمل ده. علمي اصطلاح کې امر د وجوب دپاره استعمالیږي چې کوم ځای کې امر وي د الله رسول حکم ورکړی وي تاسې قرباني کوئ، د دې نه وجوب ثابتېږي. نو داسې دا مفسر فرمایي چې د دې نه دوه خبرې ثابتېږي. یو دا چې قرباني واجبه ده او دوم نمبر دا ده چې د اختر لمونځ دا هم واجب ده. او بعضې خلک د اختر په مانځه کې ډېره زیاته کوتاهي کوي، ډېره زیاته کوتاهي کوي. هغه د اختر لمونځ بالکل واجب هم نه ګڼي. د اختر په مانځه کې صرف د اختر په ورځ باندې صرف خوشحالي مناوي، بس دا وایي چې اختر لمونځ دا خو د اختر ورځ دا خو صرف د قرباني دپاره ده، د خوشحالي دپاره ده، بس یو عیش او خپل یو خوندونه اخلي. نه، د اختر لمونځ چې کومه ده دا هم واجب ده او بیا قرباني دا هم واجبه ده. او دا د قرباني په وجوب باندې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده. وایي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي من کان له ساعة ولم یضحي فلا یقربن مصلانا. وایي کوم سړی چې صاحب وسعت وي، هغه صاحب نصاب وي او د بیا هم قرباني نه وکړي فلا یقربن مصلانا، نو د الله رسول فرمایي چې دا د مونږ عیدګاه ته کله هم نږدې نه راځي. څومره سخت وعید د الله رسول بیان کړی ده او دومره سخت وعید دا د وجوب په پرېښولو باندې راځي، د وجوب نه بغیر د سنت په پرېښولو باندې نه راځي. دې نه دا معلومه شوه چې قرباني دا واجب عمل ده، سنت نه ده. د الله رسول دومره سخت وعید بیان کړی ده، داسې وعید دا صرف د واجب په پرېښولو باندې راځي. او داسې علامه فخر الدین عثمان بن علي زیلعي دا فرمایي ومثل هذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب. وایي داسې وعیده دا صرف د وجوب په پرېښولو باندې راځي، په بل شي باندې نه راځي. دغه نه دا خبره ثابته شوه چې قرباني دا واجبه ده. هغه سړی چې هغه صاحب نصاب وي، هغه سره د نصاب مطابق مال موجود وي، په هغه باندې قرباني واجبه ده. او چې کوم سړی صاحب نصاب نه وي، په هغه باندې قرباني هم نه ده واجبه. نو ډېر زیات احتیاط کوئ. بعضې خلک دغه یو سوچ، دا یو فکر غلطه طبقه ده چې په خلکو کې دا یو سوچ او فکر دا پیلوي چې قرباني واجب عمل ده، د سنت تکه ودې کړله صحیح ده که نه دې وکړه بیا هم صحیح ده. نه، غلطه خبره ده. قرباني دا واجبه ده چې کوم سړی صاحب نصاب وسعت ورسره پکار ده چې هغه انسان خامخا قرباني وکړي.